السلام علیکم ملګرو. نن موږ د قرآن پاک پښتو ترجمې په سلسله کې د سوره بقره 19 نمبر آیات او 60 نمبر آیات دغه په پښتو کې ترجمه کوو او لږ کې غونډه به خبره وسره کوو. نو ملګرو چلو شروع کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. الله نومې سره شروع کوم چې ډېر مهربانه ده، ډېر رحم کوونې والا ده. او کصیب من السماء، او چرواریږي اسمان نه دروند باران. او کصیب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، یعنی د اسمان نه چې دروند باران اروریږي او په دې کې وي تورې تیارې او په دې کې وي ګړزي ګړزو او په دې کې د بجلی یعنی هغه چې کوم په اسمان کې پړکې پړکو وي هغه. نو یجعلون اصابعهم فی آذانهم، نو منډي دوی د دوی ګوتې د دوی په غېږونو کې ویلې من الصواعق حذر الموت. واجه څه دو؟ واجه دا دو چې دوی ډاریږي د دغه طوفان باد و باران کې د خپل مرګ نه. نو دوی نه غواړي چې دوی دا ګړزي ګړزور وي او دوی دا چې په اسمان لګیا ده، پړکیږي لګیا ده او ګړزیږي لګیا ده او دروند باران لګیا ده. نو دوی خپلو غېږونو ته ګوتې منډي د مرګ ډوره. والله محیط بالکافرین، او الله تعالی اروي سور کړي دي داغه کافرون، یعنی گھیرای پر چولې دوی اروي سور کړي دي. دوی هیڅ ته منډه نشي وای، دوی هیڅ ته نشي تلای. په سوره رحمان کې الله تعالی باقاعده چیلنج ور کوي چې که تاسو د جناتو او د انسانانو ډالو که تاسو خواهش وي چې تاسو لوړ شو د دغه مځکې او اسمانونو د حدود نه تاسو بهر وځو، نو کوشش وکړو تاسو. خو تاسو ولې وتای شو چې تاسو سره NOC وي، سند وي تاسو سره، یعنی په دغه ژوندونه کې خو تاسو د دغه حدودو نه نشو وتای. سند یې څه شی ده؟ سند دا مرګ، چې څه وخت ته مړ شي نو ته بیا تو ته NOC میلاو شو. اوس د تو سفر چې کوم ده هغه بیا په دوه روخونو کې ده، یا به ته دوزخ دنیا ته ور روان وي او یا به ته جنت دنیا ته ور روان وي. دغه دنیا نه چې ته خلاصېږي نو تو به صرف مرګ خلاصې. نو دلته کې الله تعالی یې چې مو په دوی باندې ګیره اچولې دو. یکاد البرق یخطف ابصارهم، یعنی د پړکو چې کیما دو د چې په اسمان کې کیما یعنی چڼکی چڼکو دو دغه نږدې دو چې د دوی د سترګو نظیر اخلي. یعنی موږ چې څه وخت سترګې ته وکسو یا موږ یعنی ډایرکټ یا موږ بیا غطا دغه پړکو ته ډایرکټ وکسو، خو چې بیا هغه بیا هغه پړکو چې سړی وینه ډاریږي نو یوا د کرسي موږ سترګو نظیر بیا نه لګي. نو دلته کې دا ویای شي كلما اضاء لهم مشوا فيه، او چې څه وخت
په دوی باندې رڼو شي. یعنی اول خو د دوی چې د پړکو ته وکسي دوی نظیر لوړ شي او بیا چې څه وخت نظیر لوړ شي نو دوی پړکو ته بیا نه کسي ډوره نو دوی باندې چې څه وخت رڼو شي یعنی اسمان کې روشنايي وشي نو دوی باندې دلته کې رڼو شي مشافي بیا په دې کې دوی قدمونه واخلي روان شي. واذا اظلم عليهم قاموا او چې څه وخت بیا په دوی باندې ارتیاره شي نو دوی ودرېږي. یعنی پړکو تاسو خو نه ته چې لګاتار دو پړک وای اورې ګلاس وای بیا یې وادي کوي بیا پړک وای بیا ګلاس وای نو دا غشای چې دا پړک وای د نظیر چې علاوه پکې ولګي نو دای څو قدمونه وخلي لیار زون ته وکسي قدم د پر زوی زون ته وکسي او چې څه وخت بیا هغه پړک ختم شي نو د نظیر باندې بیا تیارې روشي او دای ودرېږي. نو چې بیا پړک وای شي نو دای بیا راون شي بیا چې بیا پړک ختم شي دای بیا ودرېږي. نو الله تعالی دلته کې یایي واذا ازلم علیهم قاموا او چې څه وخت په دوی باندې تیار شي نو دوی بیا ودرېږي. ولو شاء الله او که الله غوړي لذهب بسمعهم دوی د اوریدلو طاقت دوی نه ارونسي و ابصارهم او د دوی د کتو طاقت چې کوم دا دای دوی نه ارونسي. که الله غوړي لکه څرنګه چې دوی اله باندې هغه رڼو ته وکسي نو دوی سترګو نظیر لوړ شي نو داسې که الله غوړي نو د دوی نه همیشه د پوره دا طاقت الله تعالی او خوستای شي د اوریدو او د کتو. ان الله على كل شيء قدير او بشک الله تعالی په هر څه باندې قادر ده هغه هر څه کوي شي.